اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رکو ختم شو. رکونه چې څومره مسائل روزي هغه باندې به خبره وي. د دې رکونه څو مسائل روزي او د رکو پهلا مسله د ندار وزي چې د ادب احترام تقاضا دادو چې کوم الفاظ چې داسې دي چې هغه نه د بی ادبۍ تصور کیږي نو دا الفاظ استعمالول دا پیچار نه دي، دا ناجایز دي. لکه څرنګه چې قرآن منع وکړله صحابه کرامو ته او یهودو نصارا ته دا وی چې څرنګه چې موسی علیه السلام نه یهودونو سوالات کول بیجا داسې سوالات نبی علیه السلام نه ما کوي. بل دا چې کله چې دی وی چاري پاته ولګي چې دا جایز ده خو هغه کې دی وی نه وی بلې نه جایز چاري غلبا وي به اسلامي چې د کومه جایز چار چې دو دا پرېږ د دینه زون معنی کا دینه زون معنی کول چې دي دا ضروری دي. دا غرانګه د منی دلیل هغه روغلال چې جدو سحر وغیرہ تعلیم هغه منته تفصیلی ممالس کړم. بل دا چې کله چې د ربې دی واجی زبانی تور منته دی وشي یا د بی ادبۍ ارتکاب کول دا ناجایز وي نو بیا عملی تور منته د هغه بی ادبی کول چې دی دا ناجایز وي دا دینا به ځون بچکای چې ربې سره زبانی تور منته یو شای دا سیدا چې دا بی ادبی دو به عمل دا سینکای چې هغه عمل دی بی ادبی وي نو هغه بیا ناجایز وي. بل مسله دین دار وزي چې الله یا دی هغه چې څومره رسولون دي دیغه اوامر دي حکمونه کړي دي یا نواهیدو دا اردن به دې مطابقه عمل کول او داسې زندگی اختیارول چې هغه زندگی دغه اعمالو دغه اوامرو دغه نواهی د دو مطابق وي دا به ضروری وي. بل مسله دین دار وزي چې يهود او مشرکین کله دا نه غوښتل چې مسلمون چې وي دا کامیاب شي نه اغټم کې غوښتل نه اوس غوړي او نه تر د قیامت راسه يهود او مشرکین چې څومره او څومره وستي کده د زماني دي کده ورستو زماني دي هغه د مسلمانانو لپاره کامیابی او د فلاح وللیار هغه غنه نه برداشت کیږي. اول لا چې د الله پاک چې کله د کرم فیصله وشي د رحم فیصله وشي بیا غوته ایت شامنا یو داسې معنی یو داسې معنا کون کا یا داسې رکوټ چې دا کله نشي غي ته جوړېدل بس چې الله کرم وکړه کرم فیصله وکړه به دا څوک منی کول نشي. بل دا چې قران مجید کې د احکامو ختمېدن د احکامو منسوخ کېدن دا حقیقت ته دغه رنګي حدیث کې نیم احکام داسې دي چې هغه منسوخ شوي دي. او بل دا چې کله چې یو حکم منسوخ شي هغه په ځو کې چې بل حکم روشي یعنی د منسوخ په بجای چې نسخ روشي هغه دغه منسوخ نه څه بهتر وي او په دا ځکه بهتر وي چې د منی بیا عمل کیږي دا معمول به وي عمل وکړي. بل دا چې د شریعت چې څومره احکام دي نیم احکام منسوخ شول د هغه نسخ روغله ختم شول دا د الله رب العزت ایوا غوټه مهرباني دو په شریعت کې د احکام شریعه کې نسخ چې دا د الله ایوا یا د نسخ گنجائش چې دا د الله ایوا غوټه مهرباني دو. او بل حکم دینه دار وزي چې څومره چې فضل سوالات دي بیجا سوالات دي د دې به اوس لفظي نه کوي چې وسړي فضل سوال وکړل اوستا اغي سره لګیا شو اغي ته د مکایر کړلا اغه غي د حوصله بلند کړلا خاص کر د عقاید او حواله سره چې عقیدې دي د عقاید او حواله سره فضل سوال نه کول بیجا سوال نه کول د دې اجازه نشته ده.
بل دا چې یهود نصارا د چې مسلمانون په ایمان باندې کله استقامت اختیاري دغه استقامت اختیارون دا دینه برداشت کیږي نه او د شوق کی وي د طلب کی وي د کوشش کی وي چې د مسلمان چې دا د څرنګ د خپل ایمان نه مشتکو مرتد کو ارتداد طرف ته ورسو. او بل مسله دیندار وزي چې د يهوديونو دشمنی یا د دین دشمنی چې نن ها يهود کې یا پیله کوله یا بیا کې هغه د حسد دی واجد هغه په حسد مبني دو حسد دی واجد هغه نه کنه هغه ته ارت شاه وضح د الله رب العزت قران مجید کې یلی دي چې ارت شاه د حق روغلال او ته بیان شول. اول مسله دا چې کدی وو د دین دشمن ده یو سړی د دین دشمن ده د اسلام دشمن ده اوس د هغه مقابله ته طاقت سره نشي کولا نو بدا نه چې دا تپریج ده بلکې هغه دفاع لپاره چې کوم اعمال دي دغه اهتمام ضروری وکا. د نن سبا معاشري حالات کې ډېر سوالات جوابات دا کړي د فلسطین معاملات به وایي چې فلسطین او حماس سره چې دا شای نشته دا قوت نشته دا به دی ویل اسرائیل سره جنگ کوي واخو لګیا دي ولیکن مسله دا چې کتو سره دی وشي طاقت نشته دی دین دشمن طاقت نشته دی سره اعمال چې دی هغه اهتمام ضروری ده نو هغه د پر داو کواشي هغه د پر نوافل کواشي هغه خو غوږ کې جنگيږي او څومره لیبرل او داسې ذهن ولا خلق تا هغه دا خبره چې دای چې مقابله نشو کوله به ویل کی دا ظلم نه ني چې هغه مشمون ویژني هغه سکولونه تبقي سپتلونه تبقي مدرسې جماعتونه تبقي شزه او بچي مشمون دا تبقي دا ظلم انت نه رغي بس دا یي چې بس چې هو سملا وکړه اوس د دې سره چې طاقت نو بس دای د غلیک شيني حالانکه دا مسله دا سې دوی چې دین دشمن دی غي طاقت ته نه لري نو دمره کوشش خو ته کواشي کنه چې کوم اعمال دي دغه اهتمام ضروری وکي مشتبه خلک وی چې دغه څه फायदा سوشل بایکاټ دی څه फायदा دا ماچ موږ بس دغه مره کواشو غمره حساب کو بهر بل دینه دا مسله روزي چې نیک اعمال چې څومره دي د بالا پاک بدلایر کوي د انسان ژوندۍ چې څومره مهنت دی کړه دا هغه د الله رب العزت په علم کې دا هغه داسې نه دو انسان نه بیر شي ولیکن الله په علم کې دا هغه نیکو اعمالو بدلا شي دو انسان ته بو ملوي شي. بل دا چې يهود او نصارا دغه خوش فهمي کې پروتو چې موږ صرف د جنت چې دا د موږ وراثت ته صرف موږ بوڅو دا سي صرف د دې خوش فهمي وا پر مرجلی تلک امانیهم د دې زړه خو بس خوښات وو حالانکه دا سند اول دینه دا مسله روزي چې د يهود چې کومه دعا کوي کومه خوش فهمي د دې دادو یا نصارا چې موږ پر صرف جنت ته هغه منه دې سره هیڅ دلیل نشته ده. اول دینه دا مسله روزي چې د اسلام دروازه چې دو د هر چا د پر کولاو خو شرط په دې کې دا چې قبلای تصدیق کعبه بزړه منه او کپیلا کفر طرف کې وي اوس اسلام ته داخلي بیا بزړه نه مني او په پیل چې کوم کفر د کړه پاغه به توبه وبوسي او شزړه نه به مني اسلام دروازه هر سړی دی پر کولاو. بل دا چې قران کې دا خبره هدو چې قران کې حسب نسب دا دوی چې کوم نن خلق کوي دا قران متکړی دی پرونو وي موږ په دې باندې خبره وکړه چې يهود او نصارا بداوي چې موږ به صرف جنت ته څو او دا بدا تموا چې موږ چې صحیح نسب ولا يهودي وي هغه بوتي یا صحیح نسل ولا عیسوي وي هغه بوتي خو قران دا دوی انکار وکړه چې په حسب نسب منته نه دو بل دا چې د نبی علی صلوات و سلام په شان کې وړي کې غونته بی ادبی کول وړي کې غونته ګستخی کول دا کفر ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې وړي کې غونته ګستخی کول دا کفر ده. الله پاک د په خبرو عمل کوونکو فکر نصیب